د سوره اخلاص شان نزول سری د مکی مشرکان پیغمبر علیہ السلام لرالل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی چې دا ته موږ ته کوم تبلیغ کې او کوم الله طرف ته موږ له دعوت راکې د دې الله خو لک تعارف کدا څوک دی دا د کوم ځای نه راغلی او بعض مفسرین وی ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ چې دا په مدینه منوره کې يهوديانو دا تپوس د خیبر يهود رالل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی چې دا فرشتي چې دینو دا د نور نه پیدا دي آدم علیہ السلام د خور د جوهر نه پیدا دي د خټه نه پیدا دي شیطان د اور د لمبو نه پیدا دي اسمان د لوګي نه پیدا دي او زمکا د اوبو د پاسه چې دا کم زګ دی د دینه جوړه ده نو دا راته وایي چې دا الله د سنه جوړ دی الله د سنه پیدا دي او بعضی مفسرین وایي چې دا تاسو کو چې د الله د سرو زرو نه جوړ دی د سپینو زرو نه جوړ دی د اوسپنې نه جوړ دی د سنه جوړ دی دا راته لک بیان کا نو ځکه دې صورت کې اختلاف دی د مفسرینو چې دا صورت مکی دی او که مدنی دی نو بیا الله پاک د دغه نه پس دا صورت نازل ځکه پیغمبر علیہ السلام به د خپل طرف نه چاله جواب نه ورکو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیہ السلام بچ کوم خبره کوله د وحی براله دغه بیان وکړو نو پیغمبر علیہ السلام خاموش شو او الله جواب راولېګه د سوره اخلاص په شکل باندې دا صورت نازل شو دی کې الله پاک خپل ذات بیان کړی قل هو الله احد ای زما حبیبا او ادوی ته چې الله یو دی د شریک نه پاک دی نه ذات کې شریک شتا او نه په صفاتو کې شریک شتا الله الصمد الله بے نیاز دی صمد هغه ذات ته وای چې ټول مخلوق هغه ته محتاجي او هغه هیڅ چاته نه محتاج لم یلد ولم یولد نه د دنه څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دي لم یلد نه د دنه څوک پیدا دي ولم یولد او نه د چا نه پیدا دي نو ذهن کې دا راځي چې په کار خدا سیوا اول پلار پیدا شي نو د پلار نه پس بیا بچی پیدا کیږي دا څنګه غونې کیږي چې اول بچی راشي او بیا وروسته پلار پیدا شي دلته الله پاک څه فرمایي لم یلد د دې الله اولاد نشته د نه څوک پیدا نه دي ولم یولد او نه د چا نه پیدا دي نو دی کې الله پاک د مشرکانو د يهوديانو د عیسایانو په عقیده باندې رد کړی دي مشرکانو بداویل الملائکه بنات الله فرشتي د الله لونه دي او يهوديانو بویل عزیر ابن الله عزیر د الله زوی دی عیسایانو بویل عیسی ابن الله عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نو دا خبر ډیر اهم و نو الله پاک دا غي صفای وکړه چې الله نسوک پیدا نه دي دا الله نه لونه شته او نه د الله زامن شته ولم یولد او نه د الله د چا نه پیدا دي ولم یکن له کفوا احد او هیڅ څوک د الله برابر نشته